الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورہ توبہ 48 نمبر آیات تے اتصل وختم نمبر آیات د سورہ توبہ. د آیات کې الله جل جلاله فرمای لقد ابتغوا الفتنه من قبل، البتہ تحقیق دی تلاش کړي او فتنه مخکره دینا، وقلبوا لك الامور او جوړ کړي او ستاله پارا ډیر کارونه مختلف حرګه ستاره خلاقت ته پارا دي تیاری کړي وي، حتا جاء الحق تر دې پورې چې هغه حق چې دین راغلی، چې هغه نه مراد د الله جل جلاله امداد دی، چې د الله جل جلاله امداد دارا. وظهر امر الله او د الله جل جلاله امر چې دی هغه ظاهر شو، مراد نه دین دی د الله جل جلاله دین د ښکارا شو. وهم کارهون، اگر او دې منافقانو هغه بدونه ده. ومنهم من يقول اذن لي، بعض د منافقین نه دا څوک دي چې وای اجازه راکړه مونږ ته، ولا تفتنني او په فتنه کې ما چا مونږ تیر بارا شای نزول داسې ذکر کړي چې د بنو سلیمه سردار چې جد ابن قیس وو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته فرمایل چې آیا تمون سره د جهاد د تلو اراده لري چې تمون سره جهاد دلار شي؟ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي د الله رسوله د څه کار دی چې زه د خذ شوقیما د خذ په محبت کې د ډیر زیات مبتلا کېږم، او درون د جنکه جدي نه دالګي خولي دي اسنه چې دلته په فتنه کې مبتلا شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې ته مال اجازه راکړه چې زه د جهاد نه پاتې شم او ته ما په فتنه کې چې نه التماچو اسنه چې په فتنه کې پریوځه. الله جل جلاله فرمایي الا خبردار فی الفتنه سقطوا، دی په فتنه کې پریوتی دي، دیو د مخ کې په فتنو کې دي. د پیغمبر علیہ السلام د خبره مخالفت کول دا کفر دی، دا د مخ کې نه په کفر کې پریوتی دي. دا ورنګي په ظاهر باندې ایمان او په باطن کې د نبی علیہ السلام سره بوس حسد کې نه ساتل، دا خو د کفر علامات دي، دا کافران دي، دا خو د مخ کې نه په فتنو کې مبتلا دي. الله فرمای و ان جهنم لمحيطه بالكافرين، یقینا جهنم خامهای حتا کړی د کافرانو باندې. ان تصبك حسنه تسؤهم، تو چره تاسو چرتا خیر ورسی بلای ورسی تاسو ته جنگ وګټه مسلمانانو ته غلبه ملاوي شي، تسؤهم ندی پاغه باندې خبکیږي. وان تصبك مصیبه، او کو چرتاو د مصیبت راشي س شهیدان درنه وشي، کسان شهیدان شي، زخمیان وشي، یقولوا قد اخذنا امرنا، ندی وای چې را مونږه داسې معاملې غسته ده، اخذنا امرنا من قبل، مون خو د مخکې نه په دې مصلحت باندې پویو، هم د مخکې نه داسې لار اختیار کړې و چې را دې مونږ به د مرګ نه چې دینو دا به بچ. ويتولوا وهم فرحون، او دی وګرځي په داسې حال کې چې دی خوشاله وي، خوشالیانه کوي تاسو په مصیبتونو باندې، او چې کله خیر ورسي تاسو ته نه پاغه باندې خفګانونه چې دین ادا کوي. نو تور ته وایا پیغمبره ليصيبنا الا ما كتب الله لنا، مونږ ته خو نه راسي مګر هغه چې الله جل جلاله مونږ د فار کم فرض کړی دي هغه به مونږ ته راسي. دې دې تقدیر مسله چې دا نه ثابت کړه
چې په تقدیر کې الله جل جلاله مونږ د بار اصلي کړی دی مونږ ته هغه را رسی نه الله که په تقدیر کې مانه بار خیر لیکلی ما ته به خیر را رسی او که مصیبت لیکلی مصیبت برات را رسی ولیکن اے خلکو تاسو زمون په مصیبت باندې بیا هم خوشالهږئ مونږ ته چې کوم مصیبت راورسی هغه مصیبت الله جل جلاله دنیا کې یا په خوشاله سره بدل کی او که په دنیا کې نه الله جل جلاله د اخرت لپاره ظهیره چې دنه دا وګرځي اخرت کې به مونږ له اجر راکې په شهادت باندې الله جنتونه راکړي نه کدل ته مونږ ته څه تکلیف راورسی نه هغه د الله جل جلاله د طرف را رسی لیکن مونږ د فر الله پاغي کې نور ډېر خیرونه چې دینه دای خو دي تقدیر دا یو داسې مسله ده چې علما فرمایي دي جوړ ته کوزیدل چې دینه دار دي بس په تقدیر باندې زمونږ ایمان دې بدوم روي او په تقدیر باندې مون خبره شروع کړو بیا پاغي باندې یو هفته لګي ولیکن زما دا یقین دي چې تاسو پاغي باندې پوه نه شئ دا چې هغه ډیر زیات جوړې ته کوزیدل دی وبسه نلهال داغې نه بواو ولیکن چې الله جل جلاله مونږ د پاره سلی کړی وي هغه مونږ تر راسي ولیکن تر پاره د مفسرین لګي چې تر پاره د سینری بکا چې بس الله سو خپل مخ وسوا او کینه چې بس مانه پر الله څومره لیکلي د مال به راځي نه تبدل څنګه کې تبلا سپخ وسه صد غټي کوشش پتم کې یا تمونز مکه اول مال پر الله په تقدیر کې لیکلي چې بس ته به مونږ نه داسې نشته تبا اول وکي او د شردام بو کې خمرېدا جمعه د براشي په مونږ درېګا سره پر الله په تقدیر کې بیا مونږ لیکلم دي ته درنه وی چې راځي کومنه او اصل په ظاهر وی چې مال په تقدیر کې لیکلي چې مونږ منه کې یا اوستا بچی د لګمري ته چې د په تقدیر کې لیکلي دا تعالی خو الله روغ سترګې درکړي دي عقل درکړي دي خپل اسونه درکړي دي ته په واځه کولو پوي دي او تکټه وټه په کارونه نه پويږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي طلب کسب الحلال فریضه علی کل مسلم حلال رزق ګټل دا هم یو قسمه فریضه ده په هر مسلمان باندې فرض ده دې به خپل بچو د پاره د حلال روزه د ګټلو کوشش کوي نه دا وکړي دا څنګه چې بس په تقدیر می ایمان دی او بس الله دې سړي کې لپاره راځي نه ته خپل اسباب ته مخکې اسباب مهیا کړه غینه بس بیا په تقدیر باندې ایمان لري الله فرمایي قل یصيبنا تو یا منتهر کې اتنا را رسي الا ما هغه چې الله جل جلاله موږ د پاره سفر اسکري دي هو مولانا الله جل جلاله زمون مولا دی دنیا بغټي خود دنیا سره به محبت نشه دا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کن فی الدنيا كأنك غریب او عابر سبیل ته په دې دنیا کې داسې ژوند تیروا گویا چې ته یو مسافر یې یا هغه مسافر چې هغه په یو ځای کې لس پنځل سره د باندې دینو کې مقیم کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه مسافر هم نه بلکې دا هغه مسافر پرانګي چې هر وخت رواني کو چرته یو غنټنی مچا سره کینی هغه بل خبره ده ولیکن هر وخت هغه ګرځي نه دا هغه مرغی مسافر پرانګي په دنیا کې ځان حساب و دا ولې د دې لپاره چې ستاره دنیا سره محبت پیدا نشي د دنیا نه سما اسم یو ورځ تک دی زبره دنیا نظم نور د غټلو طریقې مونږ ته نبی علی السلام خو دي په دنیا کې به تاسو څنګه غټه کې لیکن د دنیا سره به محبت چې نه دا وځه هغه کوئی مليان د دنیا د منع کوي د غټلو نه مليان د غټلو نه منع نه کوي بلکې په دې بتاو ته دلایل هم وایي په تجارت بتاو ته دلایل وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای التجار يحشرون تاجران چې د دې حشر کې د پیغمبرانو سره ولیکن تاجر لفکار چې پزله کې د دنیا محبت نه درنه کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت باندې دنیا له ترجیح نه ورغی ته الله په محبت باندې دنیا له ترجیح نه ورغی او بتاو د څنګه ترجیح پته لګی چې ما دنیا له ترجیح ورکړم ما الله له ترجیح ورکړم ای بتاو ته داسې پته لګی چې کله با ویل شو
تناس په دکان کې تا دکان د باند الله اکبر د لومبي الله اکبر سره تا بند کړو نو معلومه شو چې ستاره دنیا سره محبت نشته ستاره الله سره محبت دی او کنا دلته جمع مو دی او استاد دکان کولا دی نو معلومه شو چې ستاره الله او د الله رسول سره محبت نشته بلکې ستاره دنیا سره محبت نه دای اسانه تر ده موږ فقای چې موږ د الله او د الله د رسول سره محبت شروع و مولانا ته چې الله زمون مولا دی الله زمون آقا دی الله زمون خالق دی الله زمون مالک دی الله زمون رازق دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او مؤمنان خاص په الله باندې توکل کوي الله دې عمل الحمدلله